بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن أسكنته حدادا فبدرهمين جازا وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند حنيفة رحمه الله وقال الإجارة فاسدة. مریچ مسئلہ دادا باب الإجارة على أحد شرطين شروطه. بذلك من أول سورة ترديد الأجر بترديد العمل ويلو، أو دوم سورة إن خدته اليوم فبدرهم ولا ترديد الأجر بترديد المدة. دا دريم سورة دي دم قدري مسألة دا ترديد الأجر بترديد المنفعة. حاصل دا دي یو مالک کرایدار دوی کې چری بدی دکان کې دی اتوار اوسولو اتر والا به وګوره ماته د میشت یو درهم راکې، یعنی کچری منفعت اتر والا ته حاصلولو، او کچری تا به کې حداد اوسولو زما د دکان نه دی دا منفعت حاصلولو، دا خو دکان ته نقصان ور کوي، وګوره به د میشت 2 درهم راکې. حکم یې امام صاحب رحمه الله وی دواړه صحیح دي. کار یو سوالو بس اجاره ټیک د صاحبین وی که هر یوی او سوالو به هر حال اجاره فاسده ده. نوري وجه بیان وګوره. ولو قال کچری مالک وی کرایدار ته ان اسکنتا کچری ته وسی اسکن د صدقه کې لیکل کنه الف سره فی هذا الدکان کی عطار نفع بدرهم یو درهم بکری را کې په شهر بمش کې وین اسکنته حدادا نو کچری توصیه پکې حداد فبدرهمین د 2 درهم برا کې حکم جائز ده. نتیجه وای الامرین فعل کم امر چم وکي مستاجر څوکم پکې وسی استحق المسمى نو مالک به مستحق د مسمى جوړیږي فيه بدغ عمل کې چې کم عمل کړي دي امرینو کې چې کم یو دی پاغي مسمى مستحق بجوړيږي عند ابي حنيفه رحمه الله. وقال صاحبين فرمي الاجاره فاسده، اجاره فاسده. بل سوره موایا وكذا اذا استاجر بيتا على انه ان سكن فيه الف خنشت بكينا فبدرهم وان اسكن فيه حدادا فبدرهمين. کوټه چاته ورکی خپل کچری خپل بکی اوسېږي یو درهم راکوا، او که حداد پکې اوسې نه خو خرابې را لبه براله 2 درهم راکې. امام سے وېدام جایز ده، او دواړه صورتونو کې 4 یو شو. امام صاحبین رحمه الله وی فاسد کومه. وکذا عمدغه شان اختلافي مسله دا اذا استاجر بيتا یو سړی په قریب باندې د چا کوټه ونی سیاله انه بدی شرط ان سکن فيه کچری بکی وسیږي د خپل فبدرهم یو درهم قریب ور کوي، وان اسکن فيه او کبکی بل وسی کوسی بدی کی حدادن حداد فبدرهم 2 درهم ور کوي. فهو جائز عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای لا يجوز ند جائز. دریم صورت ومن استاجر دابه الى الحيره فبدرهم وان جاوز بها الى القادسيه فبدرهمين. لګو ګورئ دنه زه حیوان ونی سما کری باندې دنه گاړې بکری ونی سما نو کچری ترلنډي سره کبور اداره ته ویلاړې به یو درهم دی او کنه پیر دوست لري به ځان نور سونه به وګوره 2 درهم راکې. امام سے بيدام سیدا دلته مثال ورکړې دی د قادسی هيري او د قادسی که هيري پورې بلاړي سید یو درهم دی او کنه قادسی لري د نوې با 2 درهم. امام سے دې تم صحیح وي خدل تصویبین سرای دا هغه نه ذکر کړي. خو معلومیږي دا خو مخکینو دوړو مسلو بشان ده. اگر صاحبین ورای د دوړو سرتونو د فساد دونه دلته ومي کمره. ومن استاجر کې وسړي به جرونی سي دبل ندابتن دابا الى الحيره هيري پوری د علاقینوم د عراق کې کوفی د نږدې بدرهم یو درهم به وین جاوز بها او کچري متجاوز شي په دې دابه باندې ال القادسیه ته ورسیږي په نبی بد 2 درهم فهو جائز نظام جائز ده. خو وره ويحتمل الخلاف هدايه ملوي مسله کې معلومیږي دلته
وې دلته احتمال شته چې مسله اختلافي ده صاحبانو راي جړه په جړه ده اگر چلته نه د ذکر مخکې راځي وإذ استأجر إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول أبي حنيفة الأكبر وګورئ دا بل صورت الکه د نظر دا بونی سم هیری ته بزما ندما ته وای ک وربش وړي من نیم درهم با اجرت راکې او غنم په من وړي ګوره به پوره درهم راکې نه رسې په نو به امام سے وېدام سیدا او صاحبین وې دل ته دواړه صورتونه د فساد دی لنډه دا تردید الاجر بتردید المنفعت کی امام سے دواړه صورتونه جائز غني او صاحبین دواړه صورتونه فاسد غني او تردید الاجر بتردید العمل ټول جائز غني او تردید الاجر بتردید المده صاحبین جائز غني امام سے به دویم صورت صحیح غني وګورئ وإن استأجرها کچری بیجاره کیونی سی دابا الى الحیرة هیره پوری علی انه بده شرط باندې دا سړی چې دی ان حمل کچری بار کی علیها بده دابا باندې کور شاعرین یو کور د وربشو نو نیم درهم با اجرت فی وین حمل علیها کبار کی بده باندې کور حنطتن یو کور د حنطو نو فبدرهم فهو جائز فی قول ابي حنیفه رحمه الله وقال صاحبین فرمایي لا يجوز ند جائز وجه قولهما صاحبین وی ماقود علیه مجهول ده غسر نشرو کی خپل بکی وسی کی دکان کې وک عطار بکی وسی چې یو درهم شي که حداد بکی وسی چې دو درهم شي همدا غشان خپل په بیت کې وسی کی چې یو درهم شي که حداد وسی چې دو شي همدا غشان هيري پوری زی کنا قادسی پوری زی یو کور غنم وړي که یو کور وربشي وړي نو ماقود علیه چې دا کنه عمل اڅه دی مجهول له اما قود علیه معلوم والے د اجاری د صحت د شرایط نه وګورئ وجو قولی مع ان الماقود علیه چې دا مجهول ده او تاسو بدر چې کله ماقود علیه مجهول وی کنه نو اجرت خپل مجهول وی ذکر یو ماقود علیه یو اجرت وی د بلی نو اوس کومه معقود علیه د چې منګه وایو چې د اجرت شو چې معقود علیه نه د معلوم اجرت د خپل ته شو مجهول شو وکذا الاجر اجرت به مجهول وکذا الاجر كما نه دا ده کنه وكذا الاجر احد الشيئين لغشان اجرهم احد الشيئين دي وهو مجهول دام مجهول دي والجهاله قاعده او قانون او كبرى دادا چې جهالت کده اجرت وی او ک جهالت د معقود علیه وی توجب الفساد واجبی فساد دی جاری بخلاف الخیاطه الرومیه والفارسیه اعتراض جواب اگر تردید الاجر بتردید العمل فارسی کپڑا دی وګندل ک رومي هغه ته خدا سو جایز ویلو کنه صاحبانو و یار التدسی مساله وا چې کله عمل پورا شو نو اجرت واجب دلو او عمل پورا کېدل نه پس معقود علیه هم معلومه دلا او اجرت هم معلومه دلو خو نه درنکو اجاره کې قانون دا دی چې کله استفاده معقود علیه وشي عمل پورا شي نو به اجرت واجبېږي نو التدق شان صورت دی کفارسی وګندلا معقود علیه معلومه شو اجرت معلومه اګرومی وګندله معقود علیه دغه وخت کې معلومه شو او سره به اجرت هم ته شو لنډه دا ده چې استعفا وشي معقود علیه عمل وشي ناغه نه بس اجرت په خپل لګیدل کنه نو سجالت مالت پکې نو سوي بخلاف الخياطه الروميه والفارسيه لان الاجر ذك اجرت چې يجب بالعمل هغه واجبېږي کله چې عمل وشي وعنده د عمل د پروالی نه پس یا عمل شروع کېدل نه پس ترتفع الجهاله جهالت ختميږي نو اما في هذه المسائل دلته به اعتراض وکړه یار تاسو لږ بر وګورئ خان چې عمل پوره شي او به تعین شوی به کافی دی ویا نو دلته هم که حداد یو سوالو حداد غو ورکی کنه نو او که اتوار یو سوالو د اتوار غو ورکی وربشي ویول د غي اجرت به ورکی که غنم ویول د غي به ورکی نه پويږي به جواب من ویلیو کستا ذهن کی یو سړی له کور بکری ورکه کغه پکې اوسیږي او کنه اوسیږي بهر حال فکرې لازم راځي
نراشي اول صورت لا ما د دکان په کری ور کړې دي ما تخلیه وکړه او دا پکې د سره خپل وسیدلونه پکې نه اتوارو سوالونه حداد نخپل وسیدلونه حداد سواری هم د څه ودرولې نه غنم وړل نه وربشي صاحبین اوس بچ شي کوي وکم ورکو ما قدلې مجهوله پاتې شو کنه نو اجرتم ته شو مجهول شو نو په مخ کی صورت کې هو عمل باندې اجرت واجب دی نو بچا نو چې عمل وشو خپل به تلګېدل چې کوم شوی رومي که فارسی او دلته خو په عمل نه تش پسپارلو واجبېږي پسپارلو کې اوس هغه کم نفع اخیستې د هغې پته خو ونه لګېدله نو اجرت پته به څه ولګي څه خو بې پوهې شوم استاد سي صاحب زه مخکې که نه څه وایي اما في هذه المسائل کې راشه یجب الاجر اجرت واجبېږي بالتخلیه چې دکان یې ورته تخلیه وکړله موانع ختم کړه دغه شان د بیت والتسلیم پسپارلو نو اس کاغه پکې سره ونه وسیدلو فيبقى الجهاله جهالت پکې باقی پاتې کیږي وهذا الحرف هو الاصل عندهما امدق حرف چې در صاحبانو بنظمانه اصل له امدق زي دغه طرف اصل له صاحبانو بنظ کم طرف یادې یعنی کشری دا شیو چې عمل نه استفاده معقود علیه نه پس عمل معلومه استفاده معقود علیه نه پس معقود علیه معلومه ده لا اجرت معلومه ده لو بس صحیح وي او که استفاده معقود علیه نه بس پته نه لګیدل نو څه به فاسد بین ولته لګیدل دلته نه لګین راشد ولي ابي حنيفه رحم الله امام سبري رسانه وجوي وانه دا موجر چره مالک چره خيره بين عقدين ته حقیقت کې وته د دوه عقدونو کې چې کم کې خياري ور کړی دي اطوارو سے که حدادو سے ادوار سیم دي ادوار مختلف هم دي نو بس چې کم یو سوالو کنه دغه اجرت به واجب شي فیصحو صحیح کیږي با لکه په مسله د رومي او فارسی کې مت اختیار چې کم غنډي دغه اجرت به در کومه دلته وی چې کم اوسه دغه اجرت براکه ونه رسیدلی وهذا لان سكنه بنفسه وجدالا دواړه مختلف ذکرې د حداد اوسیدل بیل دي د اطوار بیل دي دلته وی خپل کوسیږي بیل دي او که حداد اوسې د بیل اوسیدل دي دواړه مختلف دي کنه او د هر یو بیل اجرت مقرر کړي نه شکم یو شو د اجرت به لازم شي لان سكنه وذكر سكنه د صلیب نفسي د خپل يخالف دا مخالف دا اسكان او کچري وسيب کی الحداد حداد به څه چلے علي پسشت کنه الا ترى تنقول انه لا يدخل ذلك في مطلق العقد مطلق عقد کې دا نه داخليږي څه مطلب منګه سرو کې ویلي ولکا کچالا کور دکان پکړی ورکی نو مطلق عقد کې حداد نشي سو پکې وسولې دکان را نه جرند نشي جوړولې ویلي مو کنه کم کولې شي کم چې فرق نه پریواسي منفعت چې یو شنه کولې شي عرف کې چې کمی وګورئ وکذا فی خوات دغه شان د کوم نور صورتونه دي لنډه د ټول صورتونه کې یو د بل نه بدل او مختلفو والاجاره اتا صبدر اجاره چې دا توقد للانتفاع اجاره سره لپاره منعقد کیږي نفع لپاره چې کله نفع حاصله شول نو پته بلګیدلی کنه چې کم قسم نفع کم نوع نفع حاصله شوی دا د اجرت بلازم شي اطوار وسیدلې که حداد وسیدلې غنم وړي که وربشي وړي پته نه لګي پوه شوي کنه اجاره چې دا توقد منعقد کیږي د بار د انتفاع و عنده د انتفاع په وخت کې ترتفع الجهالت او جهالت ختميږي ولو احتیاج داغه جواب کوي لغوک شي هغه ویل کچري کور کې د سره ونه وسیدلو هم کوي به لازميږي وزبه به د حداد غ لازم شي کنه اطوار غ لازم شي او سواری نیولې دا د سره په غنم وړنه وربشي نو کوم اجرت به لازميږي دا ویلو کنه نو موږ په دغه صورت کې امام سی وی جهالت ختميږي کنه عقل بلازم شي کوم اجرت چې عقل او یقیني دی بلازم شي د اطوار غ یو درهم او د حداد دو یو بلازم شي د غنم او یو درهم او د وربشو نصف درهم نسب بلازم شي نسب سينور کې موایا ولو احتیج کچری احتیاج بیخشی الى الايجاب ایجاب د اجرت بمجرد التسلیم صرف تسلیم شوی یوسیدل نه وی یجب اقل الاجرین اقل اجرین کې چکم اجرینو کې چکم اقل له واجبېږي للتيقن به ځکه اقل متيقن وکا او کله چې دغه شانکاری متيقن توزو خجنن خو سبق لګ مختصرو نو دی جاری چکم څه مسائل دي دغه بیان به کیو کو
مخکې که ستاسو دین کې موږ د اطاعت باندې د اجارې بیان کړی و طاعت باندې او قاعده م ویلې وه چې کم طاعت داسې چې مسلمان پورې خاص وي هغې باندې مسلمان اجرت نشي اخیستلی او بیا هم د هغې هم بیان کړی و چې نن سبا په اذان باندې درس باندې تعلیم باندې وغیره باندې اجرت اخیستلی شي او فقهاو یې وجې ذکر کړی وي اوس بل شی دی اجرت علی المعصیت ګناه په کار باندې اجرت اخیستل مثلا یو سړی بل کس په ګانو دپاره په اجاره باندې ونیسي چې ما ته ګانې وایه یا ما ته سیتار غږه وغیره نو د دې به څه حکم وي نو جواب یې دا دی چې دا نه ده جایز او که چا دغه شان اجرت واخیستلو یعنې ځان یې په اجاره ورکو اجرت یې حاصل کو نو حکم ورله دا دی راجحه رایې دا دی چې بس واپس یې نه ورکوي بغیر د ثواب د نیته دې فقراو باندې صدقه کی همدغه شان کې یو سړی کور دی دکان دی څم دی داسې کس له به په اجاره نه ورکوي چې هغه په دغه دکان کې دغه کور کې معصیت کوي او دا راجحه رایې د صاحبینو که سینما دپاره مثلا چا دپاره بکرۍ ورکو چاله بکرۍ ورکو یا بل دغه شان ناجایز عمل دپاره چاله بکرۍ ورکو جایز نه ده او که ورې کو که مکرۍ تې واخیستله نو بیا ورله پکار ده دا کرۍ صدقه کی دغه شان یو بل جدید قسم دغې ته ویلی کېږي اجاره علی الاجاره اجارة من الباطن هم ورته ویلی کېږي عربۍ کې دغې حاصل دا دی مثلا زه زید نه کور یا دکان په کرۍ ونیسم او بیا دغه کور دکان بل چاله په کرۍ ورکوم نو د جمهورو رایې دا ده که بل یې په کرۍ ورکوم نو که په کومه کرۍ ما نیولې په هغې هم ورکولی شم د هغې په مثل هم ورکولی شم د هغې نه په زیات هم مثلا ما کور نیولی دی په کرۍ باندې په 100,000 روپۍ همدغه کور بل له په 100,000 هم ورکولی شم د 100,000 نه په کم 15,000 هم ورکولی شم او د 100,000 نه په زیات په 25,000 مثلا هم ورکولی شم زموږ د حنافو مسلک دا دی چې په اجرت مثل یې ورکولی شي او په اقل یې ورکولی شي ما نیولی په 100,000 نو په 100,000 هم بل له ورکولی شم په کرۍ باندې او په اقل د 100,000 نه په کم مثلا په 15,000 هم ورکولی شم البته د 100,000 نه په زیات باندې نه شم ورکولی مثلا مخکې زه چاله په 25,000 روپو باندې ورکوم نو دا ماله نه ده جایز البته احناف وایي دوو صورتونو کې به دا هم جایز ده یو دا چې زه به دې کور کې دغه دکان کې څه زیادت وکړم المارۍ وغیره پکې ولګوم یا چې ترنګ روغن پکې وکړم او بیا یې زیاته کرۍ باندې ورکوم نو بیا صحیح ده او یا جنس بدل شي مثلا ما کور نیولی دی په 100,000 پاکستانو روپو باندې او بل چاله په افغانو روپو ورکوم په ډالرو ورکوم او د هغې پاکستاني اعتبار سره روپۍ 25,000 جوړېږي 30,000 جوړېږي نو بیا هم جایز ده نو که جنس بدل شي بیا هم جایز ده په دې کې یو بل صورت چې دی هغه دا ده چې زه مثلا د زید نه د هغه کور په کرۍ ونیسم واپس یې زید له په کرۍ ورکولی شم که نه بلکې د دې نه مخکې مسله کې ما د دې بیان ونه کړلو چې عصر حاضر کې د علماو فتوا د جمهورو په رایې ده که نه د حنافو په رایې نو معایر شرعیه کم کتاب دی هغې کې د جمهورو کومه رایې ده چې علی الاطلاق یې مخکې په کرۍ ورکولی شي په مثل پیسو باندې په اقل باندې او په اکثر باندې په دغې فتوا ورکړې ده که راشي اوس یو بل صورت زه د زید نه کور په کرۍ ونیسم مثلا په 100,000 روپۍ واپس یې زید له په کرۍ ورکولی شم که نه نو معایر شرعیه کې دا هم دي چې زید له واپس هم په کرۍ ورکولی شم او د هغې عبارت دا دی چې یجوز للمستأجر اجارة العین لمالکها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها درې وړو صورتونو کې ما د زید نه کور ونیولو په 100,000 د زید دا کور زه واپس زید له په کرۍ ورکوم په 15,000 دې ته هم جایز ویلی دی په 100,000 واپس ورکوم دې ته هم جایز ویلی او که په 25,000 روپۍ باندې او واپس زید له ورکوم یعنې د هغه د اجرت نه په زیات اجرت نو دا هم جایز دی
البته شرط پکې دا دی اذا كانت الاجرتان معجلتين چې دواړه اجرتونه معجل وي دا پکې نشته چې یعنی دا پکې نه چې زه خو زید له فلحال روپۍ ورکوم او هغې ماله به نیټه باندې راکوي یا ما د زید نه کور نیولې زه وله پیسې په نیټه ورکوم او هغه نه به جلتۍ سره علمه دواړه به معجلي ولا يجوز ذلك اذا كان يترتب عليه عقد عينه ها بل پکې دا ضروري ده چې عقد عینه ته جوړه نشي نه په اجرت کې او نه په نیټه کې اجرت کې عقد عینی د پاره مثال ورکړل مثل ان تقع الاجاره الاولى ب100 دینار حاله ثم يؤجرها المستاجر الى نفس المؤجر ب110 دینار مثلا ما د زید نونی ولا کور می د زید نونی ولو په 100 دینار باندې او حالن وته اجرت ورکما او به د زید دا کور زو واپس زید لا په ب110 دینار 110 دینار باندې او تور کما خو نیټهدار دا وسنه د صحیح یو صورت او بل او ان تقع الاجاره الاولى ب110 اولنی اجاره چې دا یعنی ما د زید نکورونی ولو په 110 نیټهدار باندې ثم تقع الاجاره الثانيه ب100 او به می واپس اغلب اجاره باندې ورکو په 100 نقد باندې نقدا دام نه د صحیح یا د سی وایا او ان تكون الاجره في الاجارتين واحده دواړو اجارو کې اجرت یو وي ما دا غنه مثلا په 10000 روپۍ کور نیولې دی واپس یې غله هم په 10000 ورکوم خو غیر انها مؤجله بشهر اوله کې یو میشنیټي هغه نه چې کله ما کور نیولو او په دې دویمه کې دوه میشتنیټي شینو د اخري درې وړه صورتونه دا د عینی ولا صورتونه جوړیږي نو د دینه په کې ځان ساتو کني که یو کس ته چانه کور په کرای ونیسي او واپس مالک ته په کرای معنی ورکي په مثل اجرت معنی معایر شریعه کې جایز ګڼل دي او همدغه شان په اکثر معنی هم جایز ګڼل او په جایز کړی دی او په اقل باندې هم به یو بل قسم د اجاره دی نن سبا ته هغه ته ویل کېږي اجاره منتهیه بالتملیک هغه اجاره چې دغه انتها په تملیک کیږي هم د اسلامي بانکونو کې دغه قسم اجاره کیږي دغه صورت داسې ده مثلا زما یو شی په کار دی یو ماشينري او هغه واړم نه چې وایلم یا خستلې نه شم زه بانک لور شم بانک کې اول ځان لوالي یو به مال په کری باندې راکی بس هغه بانک لمنګ میش په میش کری ورکو به بانک ولا دا سکی چې هغه شی مثلا په 1 کروڑ اخیستی او واړی چې ماته په 1 کروڑ 20 لک روپۍ ملاو شي نو بس 1 کروڑ 20 لک روپۍ په میشتو تقسیم کی مثلا کال باندې یا 2 کالو میش کې 100 روپۍ جوړیږي هغه کریزه میش په میش ورکوما بس شکل 1 کروڑ 20 لک روپۍ بینک وصول کی نو به دوه طریقې کیږي یو دا چې اخیره کې ماته مفت کې راکی کوم شی چې ماته به کری را کړو د 1 کروڑ روپو شیو او مانی وصول کری په مت کې وصولی د 1 کروڑ او 20 لک روپو وکړه نو به ماته مفت کې راکی او یاد سی وکی چې بیت زوالم په لګ روپو باندې داسیم کوي او یا د دې مرته اجازه تی یعنی جایز بالای چې د دې مرته اجازه تی که مخکې بچا باندې خرڅولې شي د باغ صورت کې چې کله زه پکې انټرست نه یم برحال دا قسمه یو اجارم کیږي البته علماء د دې لپاره څه شرایط ذکر کړي خاص طور معایر شرعیه کې د دې لپاره شرایط دی هغه کې اول شرط ده چې د مالک ته ورکولو د لپاره کم وعده د مالک سره کیږي چې اخره کې به تا کرایدار ته چې دا شی په اخره کې ورکي نو د دې لپاره چې کوم وعده کیږي دا وعده به د عقد سره لازم نه وي د دې لپاره مستقل عقد کوي او مستقله معاهده به ور سره کوي لنډه دا چې کله مال په کری باندې بینک دغه مشنګری را کوله دغه وخت کې به دا وعده نه کوي چې طالب په کری باندې در کوم او چې کله 1 کروڑ 20 لک روپۍ من وصول کړلی نو به تا ته وکوم د سوا د زو کما یاغه وکي عقد سره بنی لازم عقد نه غیر مستقل تور بدا معاهده کیږي یو شرط دی او دویم شرط دی ولدا ذکر کړی دی چې وعده به د فریقین نه د دواړو نه
مثلا بینک والا وایي چې زمونږ واده د تا ته به اخره کې درکو او زه واده وکړم چې ما ته به اخره کې خامخا راکوئ ځکه که داسې شي نو بس بیا خو نوی عقد دی نو بس یک طرفه به واده وي او بل به په اختیار کې به هر حال به دریم شرط ولدا دی چې اخره کې ما ته راکوي نو مستقل عقد به ورله کېږي یعنی باقاعده به بیه کېږي یا به باقاعده ما ته هبه کوي دا به مستقل طور کېږي شروع کې به داسې نه وي نو درې شرط شو اول شرط دا چې ماله د کرایهدار له یعنی ماله چې د مشینري په اخره کې راکوي نو د دې دپاره کومه واده کېږي عقد سره به دا واده تړل شوي نه یو دویم دا واده به د جانبینو نه نه وي او دریم چې کله ماله د وادي موافق راته هبه کوي یا یې ربانې خرڅوي دې لپاره به مستقل عقد کېږي